بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پس خدا برما شریعت ختم کر دو، بر رسول ما رسالت ختم کر دو. رونق ما میں فلی ایام را اور رسول را ختم ما اقوام را. خدمتی ساقی گریبا ما گزاشت، داد مارا آخری جامع کی داشت. لا نبی بادیز حسان خدا، پردی ناموس دین مصطفیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لک شوق سره درود پاک وای. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. جناب صدر محترم، قابل احترام حضرات علماء کرام او د خیبر جنسه ډېر غیرتمند مسلمانانو ورونو، دا نننه اجتماع او غونډه چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان جوړه شوې ده، یقینا دا د خیبر جنسه پاستوګنو دا الله تعالی یو عظیم مهربانی او ستر عنایت دی چې دای ته داس دی یو صالح عنوان په مناسبت دراجمه کېدو موقع ورکړه. تاسو ټول وای الحمدلله. عزیزانو، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا یو داسې وسیع موضوع ده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الله تعالی فرمایي که دا سمندرم زما د کلماتو د لیکو د پاره سیای شي او داونه ټول قلمونه شي او لیکون کې دی باندې لیکل شروع کی، الله تعالی فرمایي ما نفدت کلمات الله. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دې کلمات الله مبلغ او رسول کېو. بنا پدې د هر ویون کې خلک چې جبه لګېدلې ده دا روش په لګیایي، وقفه نه کوي. د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بیانول داغه انتها ته رسول، دا د چا د بس طاقت خبره نه ده. او عزیزانو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف نبوي زندگی او د هغه زندگی کردار او سیرت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرز عمل، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام طرز زندگی که یو سره بیانوي نو هغه درویش کلنې ژوند چې داغه هر لحظه ما او تا د پاره دستور دی، ما او تا د پاره ګایډ لاین دی، ما او تا د پاره ټارچ او بیټری ده، امت مسلمه لپاره رڼا او زور دی، دلار خودن انډیکیشن او اشاره ده
نو که یو سړی 1 منټ باندې 1 منټ هم خبره کوي نو کم از کم 23 سال مسلسل د شپې او ورځې بغیر د توقفه داغه بلګیا کېدلی او آرام به نه کوي تبي بس خبره هغه د خلکو ذهن تور پریوزي تاسو خبره باندې پوهیږئ دا څه نه کنه لږ ژوندې جواب برا کوي ماشاءالله خیبر جنسا والا خو ډیر زنده دلان دي دا ډیر حوصله‌من خلک دي دا ډیر با همت خلک دي نو چې کله زه پوښتنه کوم لږ جواب په همت او حوصله سره راکوي عزیزانو عرض وکاو چې سیرت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیانول او هغه اوریدل داغه په مناسبت را جمع کېدل دا یقینا سعادت خو ضرور دی خدا د سیرت مقتضا نه ده د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم تقاضا ده چې ستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کمنداز تا تخپل ژوند وړاندې کړی دی هغه ژوند او هغه طرز زندگی ته په حیثیت دی یو منونکي امت خپل کې او صرف دا نه د پنجاب طرف ته دوستان دي هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د محبت ستر داویدار دي کته پوښتنه کې سنت د اتباع وای جی اسی نو حضور د دیوانه ہیں مون خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیونیو ذکرال ته پنجاب کې مرګرو توایم و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته دې لپاره نور راغله چې روغ او عقلمند لیونی کول هغه دې د پار راغله چې لیونو ته غزا شوی عقل واپس ورکو کمال خدا دې چې لیونی ته عقل ورکی او کا عقلمن لیونه کې چې اسی نو حضور دې دیوانه ہے دا کمال عزیزانو ان شاء الله زپدې مناسبت ستا ذهن کې لګه خبر اچوم الله تعالی دې کما حقه د وینا او تاسو ته د اوریدو توفیق نصیب کړي مسلمانانو ورونو د تاسو وړاندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث او د الله تعالی د عظیم کتاب یو آیت دا ما تلاوت کړی دی حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ صحابی دی فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې فلک ناستو یو سړی راغی مې فلک کې ناست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خپل توجه او نظر مرکوز ساتل دي د یو لحظه او دقیقې لپاره د یو لمحه او سکند لپاره خپل سترګو لپاره پنور کوي پیغمبر علیه السلام نه نظر نه اړي اوس ماته ګورئ جی دا سترګې چې حرکت کوي رپیږي دا په اختیار رپیږي به اختیاره به اختیاره لہذا یو سره دا سترګې رپ په خپل اختیار بندول نشي کته وګړي چې زما دا سترګې د حرکت اونکی تا به بق سترګې راوستي وي بیا هم فورن هغه په پورټ یو خو یو سترګې حرکت وکي او دا خوځي به اختیاره ځکه هر هغه اختیاري او ارادي عمل چې یو حیوان یا انسان کوي ناغي باندې د ستړي کیږي تلاش خوځي په حرکت تخفیف خوځي حرکت ولا ورکه سات با ستا لاس ستړي شي ستا خلص ستړي شي ستا خپې ستړي شي ستا بدن ستړي شي خدا سترګې د ورځې خوځي د شپې کوي خو بیا خوځي که ډوډۍ خوري بیا خوځي که بس کې بیا خوځي که چپ ناشته بیا خوځي خو چا دا شکوا نکړه چې ورځ شپه مې دا سترګې او خوځي دي ستړي شو اوس نور نه خوځوم دا چا شکوا کوي ځکه چې دا حرکت د سترګو دا د به اختیار او به اختیار حرکت فطری تقاضاوي دی باندې هغه اندام ستړي کیږي نه عزیزانو اوس د دې کنټرول کول او ضبط کول دا د انسان د بس طاقت خبره نه ده خو هغه سړی راغلی یو لوی قوت شاته ولاړ دی او دا د سترګو حرکت هم ضبط کې راوسته دی دا سترګې ته رپ نشي واله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دې شی احساس شو چې دا ملمه خو ډېر عجیب دی
چې راغله به مانه نظر هم نه دی اړولې د سترګې له حرکت هم نه دی ورکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تپوس ته کوي چې وعده الله بلکم وخل چې راغله ما تنه ګوره ما باندې نظر دې مرکوز ساتره دې زمانه نظر نه لري سترګو له حرکت نه ورکه څه شی در باندې باعث دي هغه صحابه ول جواب ورکړي چې دا الله پیغمبره د قیامت په ورځ باندې تا درجات به بلندي د تا مقام او مرتبه بل وړي د تا مکان تر رسیدل به زمونږ د بس طاقت خبره نه آخرت کې او جنت کې تا سره ملاقات به مونږ کېږي نو دنیا کې کله چې ستا مې فرق راستین یو لحظه او یو لمحه داسې تیرول نه غواړم چې ستا مخ مبارک ته ونه ګورم اسلام هتی رول نغوړم چې ستا مخ مبارک ته اون ګورم کوټه په پوره کوم چې کم مرحله ما باندې قیامت کې را روانه ده چې تا ته برسیدې نشم او ستا ملاقات براته نصیب کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا جذبه لکه چې ممدوح وا ډیره خوخه ورته ښکارا شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی انتظار وکړ جبرئیل امین ناغه روایت کې راځي حضرت ثوبان فرمای رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې آثار د وحی نمایان شو او آثار د وحی سو بخاری امام رحمه الله خپل جامع کې په اول د کتاب کې یو باب منعقد کړل کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راتله څنګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې نزول وحی څنګه شروع شو باب کې یو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ده فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی بنازله دا د الله فرمان براغه د قران کریم یو آیت بنازله ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یرخی ستره علیه خپل صادر به مخبان راواړو ځان بیغه کې پټ کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې بساو قاز به شات ولالم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پوغو مبارک و ملاج کې خود پتن مبارک و ملاج کې خود فکانت تتحرك منه بوادره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بدن دی پټو مبارک و ډیر تیز تیز حرکت کولو بساوکات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بدن وخت بنیخ شو قمیص نه بهر براوت حضرت عائشہ صدیقہ فرمای وان جبینه ليتفسد عرقا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن مبارک نا دی خلو بدار والے لکه څنګه انسان یا حیوان رکټ کې او وینه دار وي فسد لغت عربی کې دی ته وای چې د انسان یا د حیوان دا رکټ کې او هغه وینه دار شروع کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک نه دا خله بدق کرانګي د رک د والو انداز کې د دار په شکل بار راتلی استاد سبوی دا وجه سو قران کریم فرمای چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ تعالی فرمائی کدا قرآن کریم ما دی غربان نازل کړي لکه جبل احد یا جبل ابو قبیس یا استاسو دلواګي غرونا اللہ تعالی فرمائی د جسامت په لحاظ د سختوالي او ثقل په لحاظ باندې دا غرو ډېر مضبوط جسامت او مضبوط بدن لري خو الله فرمائی زما د قرآن عظمت دومره لوی دی زما د قرآن لوی دومره عظیمت زما د قرآن دومره لوی ثقل او دومره دنواله دی لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله چې تابکتلو دا غرب د الله د هیبت او د کلام د ثقل د وجری زری شو دا غرب ریزره جی ما ته وګورئ اوس هغه قرآن چې خدای عظمت دا ذکر کوي هغه قرآن ما او تا د ناول او د افسانه حیثیت ورکړی دی بل چې فلانی تلاوت وکړي خيستا فلانی قرائت وکړي خيستا فلانی ترجمه وکړي خيستا والله کدا قرآن بل تلاوت ته لپاره فقط راغلی نو زبر سړي ژوندیم ښه
کدا قران به فقط د لحن د پاره راغلی نو زبد سړی ژوینې پته نشته تاسو نه نیم واقف مونږ طرف ته خلق قران باندې صرف قسمونه کوي ناوې سره ډوله کې دي مړی سره کټ کې دي دین علاوه د قران کریم کوم تقاضی چې دي نو کمالی فائدہ سړی چې ترازی خو بیا قران د خدای کتاب دی او کړه د جیب او باس او د بل جیب ته دي بیا د قران دغه منو ته تیار نه دی ښا مله خبرونه پوهیږي او قران کریم فرمای تاسو خفه خو نه دي خبر باندې او ګوره که خفه کنه نو چې بیا ما ته ونه وای دا خو صاحبزاده صاحب را باندې زوره ور دي سره د مصروفیات د می غوګ نه ونی شي او ما سره به ټیک دی زوام بای مون خو د بزرګانو خاکه پایو چې تاسو کم کې دا خو د ورځې وای د شپې به منډه وایو عزیزانو نو قران کریم فرمای چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما د نبی کریم علیہ الصلات والسلام په ژوندو حیات مبارک کې د یو دو کسانو جګړه پیدا د زمکه یو حصہ باندې د زمکه یو ټوټه باندې یو سړی مسلمان دی خو ځلنه نه دی د جبه مسلمان دی ځلنه نه دی د جبه مسلمان دی منافق ورته وای او منافق دو قسم وی یو اعتقادي منافق او یو عملی منافق اعتقادي منافق الله ته پته ده چې د چا عقیده د جبه د اقرار نه مخالف ده علامه اقبال مرحوم فرمای وای زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کپ جبر فقط داوے چلا الہ الا اللہ نو دے سرس فائدہ و ثمرتا تا حاصلے گنا چې د تاسترګې مسلمان ندی د تا غوګونه مسلمان ندی د تا دماغ مسلمان ندی د تا زړه مسلمان ندی د تا لاس مسلمانان ندی د تا خپې مسلمانان ندی نو دې کلمې وینا باندې والله ک الله دې معاف کوي ښا ورنه ما ته وګورئ چې ما پسې کوم منځو کې په حیثیت د مولا دا ډېر خموز دی او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې کوم او کې هغه ډېر اعلی موز دی وایي جی ما پسې چې د لوړګي جماعت کې کوم منځو کې دا ډېر اعلی موز دی او که په حرمینو کې کوم منځو کې هغه د لوی مقام منځ دی هغه ډېر چتجی او سړی دی عبد الله ابن ابی ابن سلول د پیغمبر علیه السلام په امامت کې د پیغمبر په جماعت کې هغه پسې منځونه کوي او صرف منظور نه کوي روایت کې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تقریر نه خطبه نه فارغ بشو دا سره بجمع کې پاسې دو ویا ایها الناس او خلقو دا سره الله مو سره لو احسان کړی دی مکه کې پیدا کا مونږ له مدینه تراوستو د چې تاسو تک مې خبرې کوي دارشتیا ومني د دې پیغمبر اتباع مرګلتیا وکي چې جمعات کې به خبره دا وکړه چې بهر براوته وی ګوره زما د جمعات خبره د جبه او د خلی خبره ده زړه والا خبره درته اوس کوم چې دې مونږ باندې منیټر کېدل غواړي خبردار چې ځان لپلار نه کوي ښا خبردار چې ځان لپ جی هغه عبد الله ابن ابی ابن سلول چې پیغمبر پسې صف کې ولادت صلی الله علیه وسلم کله چې مردار شو کله مړ شو زوی راغی ډیر مؤمن تقی مسلمان دی مؤمن مسلمان دی تقی مسلمان دی داغه نامه د عبد الله ابن ابی ابن سلول عبد الله زوی د عبد الله پته نشته تاسو لوړږي کې دا طریقه شتاو کنيشته مونږ غاړه د خلکو ذهن کې یو خباثت دی هغه دا چې ما ولنم فضل الله کدا چې خپل بچی ته کې خو دو ز پسې ټوپک خپل مودا کوسي ته ځان رسوم تا مونږ ولنم ولي خو دې خدای دې ورکدار په پرمټه غستره نوم کا خدای دې ورکا داري په پرمټه غستره عزیزانو عبد الله ابن ابی ابن سلول دار دې منافق زوی دی تقی مسلمان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه
ودا الله پیغمبر زما پلار چې مړې د ماته وصیت کړې دي چې زما کفن کول پاره ما ته براوړې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قمیص براله راوړې پاغه کې به ما کفن کې پیغمبر علیه السلام ته وای ما باندې په جنازه وکي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کور تلاړو قمیص را واغست حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته و او د الله پیغمبر زما د په خدای قسم دې کافر باندې ستا قمیص می سودېږي د تا قمیص کې بده کفنېږي زما غیرت دانه برداشت کوي فمهلا یا رسول الله دا الله پیغمبر دا قمیص ورته ورکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته عمره قمیص د لوی سړی یقینا تبرک بوئی خود دې د پاره ایمان موقوف نه لري دا که تبرک ته مؤمن د پاره د کافر د پاره نه دی د صاحبزاده سے پټکه د صاحبزاده سے ټوپه د دې بل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله
متى الساعة فقال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال أما بعد پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق ما محفلی ایام را اور رسول را ختم ما اقوام را خدمتی ساقی گریبا ما گذاشت داد مارا آخری جامع کی داشت لا نبی بادیز حسان خدا پردی ناموس دین مصطفیٰ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لک شوق سره درود پاک وای. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام او د خیبر جنسه ډېر غیرتمند مسلمانانو ورونو دا نن اجتماع غونډه چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان جوړه شوې ده یقینا دا د خیبر جنسه پاستوګنو